أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینه والو پروګرام دی چمکنی ټي وي روزدار بچي او زین ساسو قرباني مسوهان او موږ زمينما د چمکنی سابق نائب ناظم احسان الله خان چمکنی صاحب او موږ روزدار ماشوم دی تاسو به ته کوچ نه مسه السلام علیکم بیٹا نو سي بیٹا وسیله وسیله بیٹا قرآن پاک سے آیات درځي راته هو هذه سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشوم یې لري کاظم صاحب ایمون سره نن ملما ناظم صاحب دی ناظم صاحب د دې ماشوم مبارک سره کومنټس پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه ته مبارکباد ورکوم د اسلامي فریضه باندې او بل دا چې دا د خدای ډېر غټ فضل دی چې دا زمونږ د اسلام ښکلا ده چې دومره ورکوټي بچو کې هم دا جذبه شته دی چې وایي دوی د روژې خیال ساتي او روژې نیسي نو الله دې زموږ ټول بچونه کمله کړي او راتلونکي وخت زموږ دپاره د دین او د اسلام یو ډېره غټه ذریعه وګرځوي. موږ سره د والد صاحب هم موجود دی. څه احساسات څه جذبات دي ستاسو؟ ټول نه مخکې خو زه سبحان به ستاسو شکریا ادا کوم د ناظم صاحب چې دوی شارټ ټایم کې تاسو موږ ټایم راکړو او ټایم رالويش د شکریا چې ډېره مننه او وایي سره دیو دا ورکوټ میسج دا ورکوټ غواړم چې زموږ په معاشره کې چې موږ ګورو اکثر زموږ بعضې ټایم کې موږ اورو چې یاره فلانکي او روژه وخوړه ډنګري نو د دې ماشومانو صرف موږ دا یو دغه ورکوټ غواړو چې آیا دی خلک وګوري چې اولو ماشومان چې دی نو دا روژه نیسي نو دی نه یو ته احساس واري نو ټولو مسلمانانو د زموږ دا خواست دی چې دا ډېره اهم فریضه چې نو دا دغه کې اپناو کې د دې خیال ساتي د روژې او باقي چې موږ د ماشومانو ته وایو چې یاره بس تاسو نور روژې مونیسئ ماشومان دي صحت په حوالې سره نو دی موږ ته وویل چې نه د یو پکې قسم وخوړ چې زه به راټولې نیسم نو بیا موږ پېشمني هم باقاعده راپاسو په پابندۍ سره انکو جي مهرباني ډېره مهرباني. ناظم صاحب د ماشوم ته دا ورکوټ خوندې کلو نه چې د چمکنی ټي وي له طرفه ډېره مهرباني سره شکریه. ښایي ناظم صاحب د خپل طرف هم دی دا خپل ګفټ ورکوي چې ډېره مننه اجي صاحب ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه ډېره مهرباني شکریه ده ناظم صاحب د ټول ماشومانو له هم ډېر ډېره مهرباني په دا زموږ نننی پروګرام که ستاسو ماشومانو روژه نیولې نو په لاندې ورکړل شوي نمبر باندې موږ ته کال کوئ موږ به راځو ستاسو د ماشومانو حوصله افزایي لپاره د دا خبرو تاسو نه اجازه هم د الله په امان.